خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه خواته یو درویش راغی چې زه به چېرته بیعت ته وکړم او کرامات پې وګورم چې ما خو ډېر صفتونه چې دا خو ډېر رسېدلی سړی دی زه به یې وګورم. دی راغی څه ګوري خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه د چشتیه سلسله یو غټ ولی الله تیر شوی دی. نو څه ګوري چې بس سهار شي دی د اشراق او چاش نفل وکړي او وروځي دا خلکو ته چا سره کور ته اوبه وړي چا سره یې څه اخیستي چا سره یې څه اخیستي به ټوله ورځ په دې کې تېره کړي. دی وایي چې زه ورځې خو عبادت نه وکړی کېدای شي شپې عبادت وکړي چونکې دومره غټ ولی دی او نوم یې رسېدلی دی دومره مقام او عظمت ته رسېدلی دی. نو شپې دی انتظار کوي هغه چې کوم معمول مطابق نوافل وي ذکر و اذکاري هغه یې وکړلو بس ده ته یې ویې دلته دی ځای دی هلته سمله دی په خپله لاړو سملستو. عجیبه خبره ده دومره نوم یې دی دومره چرچې دي دومره صفتونه یې دي او دی خو بلکل ما خو دی به ټوله شپه په عبادت تېروي ټوله ورځ به په نوافلو تېروي دوی خو هېڅ نه کوي. بهرحال چې سحر شو دی وایي چې ځه لاړ به شي لږ صبر وکړه په دې کې سحر چې د نوافل وکړو سملستلو څه ګوري قیامت ورځ قایمه دی هاي هاي نفسي شروع دی هر طرف ته اور دی. په دې کې دکه یو صاحب دا درویش په خټو کې په دلدل کې خښ شو او چغې وهي خدای دې پاره ما وباسئ خدای دې پاره ما وباسئ. څو ګوري چې حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه خپل صادر په اوږه باندې اچولی او لنګ یې تړلی په منډه منډه را روان دی او دی لاس نه ونیولو او را اوچت یې کړو. چې را اوچت یې کړو د الحمدلله وې دې سره یې سترګې کولاو شوې او داسې وکړو را پاسېدو او داسې وکړو په دې کې حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه ناشته په خپله دته راوړه چې راوړه دی ورته پاسېدو چونکې څه خو یې لیدلي و که نه ورته پاسېدو نو هغه ورته وخندل ورته وی ملنګه درویشه تا چې دا څه وکتل مونږ ته چې کم مقام میلاو شوی دی دا خدمت خلق په وجه سره الله مونږ ته عطا کړی دی. نو خدمت خلق چې دی که نه نبی علیہ السلام فرمای خیر الناس من ینفع الناس په انسانانو کې بهترین انسان غوره انسان هغه دی چې خلقو ته فایدې وررسوي خلقو ته فایدې وررسوي. اوس زمونږ مسلمانو څه حالات دي زمونږ الحمدلله دعوت اسلامی لارجسٹ ریلیجیس یو غیر سیاسی بہترین تحریک تے او تقریباً 110 شعبوں کے کار کے جماعتونه هم جوړوي مدرسې جوړوي عالمان جوړوي په جیلونو کې عالمان جوړوي. هغه تقریباً 3 ورځ دی لګیا دي دلته راغلي دي چې زمونږ دې علاقې خلکو کم نقصان شوی دی کالام پورې یا بره چې کوم علاقې دي چې دوی ته دا شیز ورسوي تاسو ته هم دا خاص دی سبا او بل سبا او بل سبا دا 3 ورځې به دوی کار کوي تاسو هم راشئ او دوی سره خدمت وکړئ چې کم خلکو نقصانونه شوي دي چې هغوی ته مونږ څه ورکړو چونکې د چا کور پرېوتی دی هغه ته کتر راشن ورکړي په دې باندې د هغه نقصان نه کیږي خو دا یوه همدردي دی چې ته مسلمان سره کوي او الله به تا ته په دې اجر تر عطا کوي